السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو آرمی چیف امریکا ته تلا او یو نظر په دې واچو چې مدنیاتو په ولې سره د تصویر به تاسو وینئ چې دا وایي چې په دې باندې ډیل کوندې اوسي، خو ډیل به اوسي ځکه چې دې نه مخکې دلته بلوچستان اسمبلی کې بیل پاس او کې پی کې چروله وه چې عمران خان بیا منې کړ. نو آیا چې موږ آرمی چیف صاحب په دې چې کوم اعتماد چې اخیستی ده؟ نه، ټول نه اول خو زه دا خبره کوم چې مدنیات اول زه خپلې علاقې خبره کوم، خپلې ضلعې خبره کوم. داسې هرې ضلعې چې مدنیات دي او هغه ټولو دا صورتحال دی چې د کومې موږ دي. زه لکه مروت چې موږ یورینیم چې کوم اټم بام دی هتیار چې استعمالیږي بارود چې دا 25-30 سال راسې دا موږ لکه مروت نه درومي او موږ په دې باندې فخر محسوس کوو چې د ملک دفاعي کارو چې دا د موږ لکه مروت ته خدای پاک دا یو نعمت را کړی دی چې د ملک ټولې دفاعي چې کوم شیانو چې استعمالیږي هغه د موږ خاورې نه وځي. موږ پر فخر خبره ده چې خدای پاک دا نعمت موږ ضلع ته را کړی لکه مروت ته. هغې نه بعد موږ ته خدای پاک ګیس را کړی ده او تیل هغې جینه وځي او ګیس سپلای هغې جینه کال 2-3 وسله چې هغې جینه سپلای جوړې ده. او دې باوجود ګوره موږ دا نه وایو چې مدنیات ځکه لاندې دي دا قدرت شای ده دې نه فایده اخیستل پکار دي، خو هغې سره سره کم از کم د محکمو ته ادارو ته پکار دي چې کومې علاقې چې مدنیات دي هغې ډیولپمنټ لپاره هغې پسماندګي ختمولو دپاره چې کم از کم څه ناچه یې کولی بیا بعد نن دا قوم په دو باندې تنقید نه کوو، لا بیا مدنیاتو مخالفت نه کوو. لکه څرنګه تاسو ته پته ده چې موږ لکه مروت چې خو نه روډ سته، نه اسپتال حالات مساعد دي، نه مو تعلیم سته، یو داسې زندگی سہولیات داسې یو بزد ته وشو بلکې غټ نه غټ چې موږ د زندگی چې کوم مین اوبو څښنو د اوبو څښنو اوبه موږ نه میندوو. دا نور روډ او سکول او تعلیم خو خود غرق ته بیړه د ټول لکه مروت، خو د اوبو څښنو موږ لکه مروت هر کلی مسله ده چې اوبو څښنو اوبه نه میندی. نو آیا چې ما د ضلع نه دومره مدنیات اوسي او ما په ضلع باندې دا دومره ډیولپمنټ نه کوي، دومره ما ضلع پسماندګي خیال نه ساتي چې ما خپل حق جوړېږي، ما په دې مدنیاتو چې خدای پاک ما ضلع ته راکړي دي نو هغې چې ما قانوني حق جوړېږي، ما رایلټي جوړېږي، ما دې چې د علاقې پسماندګي ختمولو چې په حکومت باندې پوره حق ده، نو دا پوره حق چې ما ته نه راکوي. نو دغسې امریکا داسې د نورو ضلعو د موږ صوبو بلوچستان کې پی کې چې کوم مدنیات دي دغسې هرې علاقې دا ټول دغسې پسمانده دي لکه څرنګه زه خپلې د لکه مروت ضلع خبره کوم. نو آیا چې که چیرې په دې شیانو باندې که چیرې د ضلعو د هغې علاقې پسماندګي خبره نه کېږي او دغسې هغه خلک اګنور کېږي، نو کله هم دا قوم چاته مدنیات داسې په طریقې نه ورکوي چې امریکا دې راځي او دا د مدنیات داسې په اسانه وړي. نه، هغه علاقې ته حق ورکول بنیادي په حکومت باندې فرض جوړېږي. موږ ته پکار ده، موږ مشرانو ته پکار ده، موږ د هرې پښتونخوا چې هرې ضلع چې جرګې دي مشران دي سیاسي خلکو ته پکار ده چې دا د سره یو موټی سي، دا مدنیاتو کا ډیل کېږي ودیسي، دا یو ګټه ده. خو چې کم از کم د دې علاقې هغې ضلع ترقي دپاره په هغې چې مختصي چې داسې نه چې صرف جمع خرچي چې بس دوره به تاسو درکوو لکه څرنګه موږ لکه ضلع ته دا به ویله چې تاسو ته به حقوق درکوو، خو تر اوسه پورې د موږ علاقې پسماندګي دپاره یو کار ونه سم. نو دا مشران دي له اوسه نه ورته چوکس سي او له اوسه نه دی په دې باندې سټینډ واخلي، ځکه چې دا مدنیات دي موږ چې په مدنیات ګوره دومره غټ دولت او فایده رسېږي ملک ته او هغې چې ما دومره حق نه جوړېږي چې دا ما په صحت باندې، دا ما په تعلیم باندې، دا ما په روډ باندې، دا ما په اوبو باندې دا ډیول خرچ کړي او عوام ته سہولت ورکړي. نو دا خبرې دي الله دې وکړي چې مشران په دې باندې سره یوسي، خو موږ دا سیاسي پارټیو چې سره تقسیم یو سره یو کېږو نو یو زبان مو نه وي، سیاسي پارټۍ وې ته خوږه خبره اوسي
هغې ته زار ورکړي هغه غلی سي. بیا چې بل خبره کوي هغه ته زار ورکړي بیا هغه غلی سي او دغسې بیا علاقې پاسماندی او پاتې او تباهي بربادي لکه څرنګه اوس موږ حال ده چې خدای پاک دومره خزانې راکړي دي او خزانو به وجود موږ برباد یو، هر لحاظ سره برباد یو. الله دې وکړي چې د مشرانو چې غیرت پیدا سي او یو موټی سي سره سیاست نه بالاتر راوځئ. دا تاسو موږ حق ته موږ ته یو سیاسي موږ ته یو ایم پی ای ایم ان ای وزیر اعلی وزیر اعظم ضرورت نشته. دا موږ خپل مدنیات دي خو چې کچره کله سره یوسلو تر بیا به دا موږ ته چې لکه څرنګه موږ وایو کنه چې ایم پی ای لا ایم ان ای به فنډ را رہی نه ایم پی ای ایم ان ای کني دا به موږ تراکوي. موږ خپل حق ته مدنیات مو دي موږ ته به په هر صورت راکوي خو دې ته یو کول پکار دي. بلکې مالا کی مروت چې چورم زکه دا تر اوسه پورې ما کورمتنګ ډیم باندې کار لګیا دا او دو کورمتنګ ډیم تر اوسه نه کمپلیټ. کم از کم چې د یورینیم چې چوره دو وری او استعمالي او دغسې ګیس هغه چې پیسې د فنډ په ذریعه باندې د ډیم تړدولای چې دا کمپلیټ کړای وي. د سره د لکی مروت خپل ځلې خبره کوم چې کم از کم 40% محرومان ختمي دي. نو چیرې دا صرف دا ده چې موږ صرف تقسیم یو خبره نه سره یو کوو. نو مشرانو ته پکار ده چې لږ سټینډ واخلو بیکاو کېږو ما خرچېږو ما خپل جان ما خرچو قوم دپاره بقایا لږ قوم باندې ترس وکړو او قوم پاره روغې فیصلې وکړو. مننه جی شکریه.